نو داسې به هر یو انسان د پیغمبر په شان کې به ګستاخي کوي وروسته به معافي طلبګاري به کوي نه، بلکې څوک هم د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي د دین اسلام تعلیمات ته دا د علما کرامو اجماع ده په دې خبره باندې چې دغه انسان دا به واجب القتل وي. دغه انسان که 1000 کرته هم توبه وباسي دغه توبه دا به نه قبلیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. انتهایی واجب الاحترام حضرات، یقینا تاسو ته علم وي چې د مردان په سرزمین باندې یو ګستاخ یو ملعون چې هغې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د ټول انبیاء کرامو په شان اقدس کې ګستاخي کړې وه چې هغې په وجه باندې هغه انسان جهنم ته ورسولی شو. بیا د فیسبوک په پاڼه باندې څه خلک داسې وو چې دغه ملعون او دغه لعین او دغه ګستاخ سره د همدردي په وجه باندې عموما یو 2 اعتراضات به یې کول. د ټولو نه اولنی اعتراض دا و چې دغه کس نه به تپوس شوي و چې آیا تا دغه ګستاخي تا قصدن عمدن کړی دی که نه ته خطا شوي. اول په کار دا و چې دغه انسان نه دا تپوس کړی شوي و. یو اعتراض دا کوي. دویم اعتراض دغه کس حکومت ته ورکول په کار و. نو د دې 2 اعتراضاتو جواب، اولنی اعتراض جواب خدا ده چې دین اسلام کې کله هم یو انسان د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړي هیڅ چاته هم دا حق نه ده حاصل، که هغه حکومت وي او که عوام وي، چې هغې نه دې دا پوښتنه وکړی شي چې آیا تا دغه ګستاخي قصدن عمدن کړی دی که نه په ناپوهي او سهون دې کړې ده. نه، بلکې کله هم څوک چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي، که دې چرته د نشې په حالت کې وکړي، که چرته قصدن عمدن وکړي، که چرته دغه انسان سهون او غفلتن وکړي، دغه انسان دا واجب القتل وي، دا به قتلولی شي، دې ته به بالکل چانس نه میلاویږي. دویم دغه کسان وایي چې دې د معافي طلبګار و، دې معافي غوښتي و، په کار دا و چې دې له معافي ورکړی و. نو دلته هم یاد ولرئ څوک چې د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي، دې که 1 لاک کرته هم د معافي طلبګار وي او معافي اقرار وکړي، دغه انسان دا به نه معاف کیږي بلکې دا به قتلولی شي. دا د دین اسلام تعلیمات او حکم دی. او بیا څوک هم د پیغمبر علیه السلام د تعلیماتو نه خبر وي، نو هغې ته پته لګي کله چې کعب ابن اشرف یهودي چې کله د پیغمبر علیه السلام په شان کې ګستاخي وکړله، نو پیغمبر علیه السلام هغه نه ده راغوښتې، هغې نه تپوس نه ده کړی شوی چې آیا تا ګستاخي قصدن عمدن کړی و او که نه تا نه غلطي شوي و، تا په هیره باندې نه، بلکې هغې نه تپوس نه ده شوی. همدارنګې کله چې پیغمبر علیه السلام غزا لتلی و، د مدینې په اطرافو کې یوه ښځه ګستاخي کړې وه، نو هغې نه هم دا تپوس نه ده شوی چې آیا صحابه کرامو هغه نه ده راغوښتلی چې تا دغه ګستاخي قصدن عمدن کړی و که نه سهون دې کړی، یا دغه شان دغه تیاره کې یو ښځه د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړله، هغې خاوند هغه قتل کړله، نو هغه ټیم کې هغه ښځه نه دا تپوس نه و شوی او نه دا اسلام کې جایز دی چې ته ورنه تپوس وکړي چې آیا تا قصدن عمدن کړی ده او که نه. که دا تپوسونو دغه سلسله شروع شوله، بیا د پیغمبر علیه السلام د ګستاخي دغه دروازه نعوذ بالله دا به کولاو شي. هر یو انسان به د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي او وروسته به وایي چې ما نه خو غلطي وشو، زه معافي غواړم. څوک هم د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي، هغې ته په یو صورت کې به هم معافي نه میلاویږي، هغه چرته هم د معافي مستحق نه وي بلکې هغه واجب القتل دی. او دا خبره خو هر چاته معلومه ده چې کله هم یو مجرم یو ګناه وکړي او هغې ته د ګناه سزا میلاویږي، دغه مجرم بیا توبهګار هم شي، د معافي طلبګار هم شي. داسې به څوک وي چې هغه یو ګناه وکړي، هغې ته سزا میلاویږي، هغې په ژبه باندې بیا هم دغه اقرار جاري وي چې ما قصدن عمدن دغه کار کړی دی. نه، کله هم چې یو مجرم ته سزا میلاویږي، هغه خپل دغه ګناه نه پښمنتیا اختیاروي او هغه د معافي طلبګار وي. د فرعون تاسو وګورئ، دا کوم خلک چې په اسلام او په دین او په مولیان او په مسلمانانو باندې اعتراض کوي، دغه خلک په ظاهره باندې مسلمانان دي، لیکن دا د هغه فرعونیان او هغه لشکر او هغه نمایندګان دي. دغه خلک د ملحدینو ترجمانی کوي، د هغه خلک دي. دویم، ستا په زړه کې دومره ایمان نشته او تا کې دومره برداشت شته، ستا په زړه کې داسې څنګه ایمان دی چې ته دومره برداشت لري چې انسان د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي او ته بیا ورته موقع ورکړي چې دې نه تپوس وکړی شي چې آیا دغه ګستاخي تا قصدن عمدن کړی دی که نه په غلطي کې کړی، ستا ایمان خو ستا په زړه کې ذرې برابر ایمان به نه وي چې تا کې دومره برداشت وي.
مسلمان هغه دی چې کله د پیغمبر په شان کې څوک ګستاخي وکړي دی بالفور د دې خود به خود د دې اراده نه هم وي لیکن د دې په زړه کې چې ایمان وي دغه مسلمان دا برداشت نشي کولی تپوس مپوس به نه کوي ډایرک هغه انسان باندې حمله کوي او هغه جهنم ته به رسوي د ایمان تقاضا وي. او بیا چې کله فرعون هم د خدای دعوه کړې وه کله چې هغه خپل انجام ولیدل هغه خپل تباهي هغه نظاره وکتله نو هغلته خو فرعون هم د ایمان چغې وهله هغلته خو فرعون هم د خپل هغه کرتوتونو نه توبه ویستله هغلته خو فرعون هم د معافي طلبګارو لیکن جبرائیل علیه السلام خټه راواغستله خوله کې ورله واچوله او دغه فرعون هغه خپل انجام ته ورسولی شو. نو داسې به هر یو انسان د پیغمبر په شان کې به ګستاخي کوي وروسته به معافي طلبګاري به کوي نه بلکې څوک هم د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي د دیني اسلام تعلیمات ته د علماء کرامو اجماع ده په دې خبره باندې چې دغه انسان دا به واجب القتل وي دغه انسان که 1000 کرته هم توبه وباسي دغه توبه دا به نه قبلیږي. او دویم دغه مسلمانانو ته هم زموږ د حکومت حالت معلوم وو دیو ته هم زموږ دغه نظام نه دیو خبرو چې کله هم څوک د پیغمبر په شان کې ګستاخي وکړي دغه انسان ته بیا د حکومت طرف نه پروتوکول ملاویږي او دغه انسان دا بری کړی شي او دغه انسان اکثر بهر ممالکو ته ولېږلی شي او څوک هم د پیغمبر په ذات باندې غیرت وکړي دغه انسان بیا د جیلونو کې کلونه د دیو په جیلونو کې تیریږي. دا زموږ د حکومت حالت وو. مونږ حکومت هغه کم ملعون او لعین چې غازی خالد فیصل حفظه الله چې هغه باندې گزار وکړل هغه جهنم ته ورسوله هغه کس خو حکومت په لاس کې وکنه هغه ته حکومت ولې سزا ورنکړله او بیا د غازی فیصل دا ولې په جیل کې دی. دا تاسو چې وس د حکومت خبره کوئ نو حکومت نه لدی خبرې پوښتنه وکړي چې هغه ولې په جیل کې دی. دویمه خبره آسیه ملعونه هم دغه پیټي ولو په حکومت کې چې هغه باندې د ټول عدالتونو دغه فیصله شوی چې دا واجب القتل دی د پیغمبر علی السلام په شان کې ګستاخی کړي دا هغه ولې رها کړي شوله. د حکومت خبرې خو تاسو مه کوئ چې زموږ حکومت د پیغمبر علیه السلام ګستاخانو ته رهایي او د پیغمبر علیه السلام عاشقانو ته حد کړی اچي او جیلونو ته دننه کوي.